السلام علیکم. زه یم عباس جان بنګش. دی وخت کې زه مرکزي امامبارګاه کې ولاړ یم. اوس الحمدلله مؤمنینو او مؤمناتو تعداد کې ورځ نه بل اضافه کیږي. نغه وخت قضا داسې دی چې دلته کې اوس د امامباړه څه کومه تقریبا 100 سال مخکې جوړه شوې وه. مو پر ډېره کمه شوه، سپیس مسله دی. نه دې وجې نه دلته کې اوس مرکزي انجمن او هغه فدا مظاهري هغه څه کومه فیصله کړې دی چې دې توسیع به کېږي. لکه زنانو لپاره به ستر بیسمنټ کې امامباړه جوړېږي او همداسې جومات احاطې کې به توسیع کېږي، ورسره مرکزي امامبارګاه احاطې کې به توسیع کېږي. نه وخت کې مو انجمن سیکرټري صاحب موجود دی، نه هغه نه پوښتنه کوو چې مخته د دوی څه پلانینګ دی. د متمخانې کنسټرکشن کولو او کار څنګه روان دی او کله به کمپلیټ شي او دا سوره کار دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کومه پښتنه تو وکه یقینا چې دا کور مو د تقریبا د 3 میاشتو نه دی باندې مو لګیاو. مختلف قسم ته انجینیرو سره سلام مشورې په مطابق باندې خبره د وخت راغله تیر شوي او تې ورځې نن اعتبار دی بېګا ورځې مو د کار شروع کو ړنګولې. دو ضرورت خود سے پیښ شو چې نن تقریبا 100 سال یا دین الله څه باندې دا امامبارګاه څه جوړه شوې وخت په مطابق او کسانو چې هغه اوس دغې دنیا کې به زیاتر نه وي، پروردګار عالم د هغوی باندې رحم وکړي. هغوی خپل وخت سره ډېر مضبوط کار کړی و، خپل کوم ضرورت په مطابق هغه نه لږ زیات کړی و. ویلې 100 ساله تقریبا 100 ساله ورکې تیر شو. مطلب دی چې 100 کالو کې اوسه پورې اوس تنګو راغه تنګو دینه راغه چې الحمدلله څه اوس ابدي ډېره تیزۍ سره زیاته دی، روانه دی. ماسې تاسو ته وپاته وي چې کله محرم ایام محرم دی یا 40 دی یا رمضان دی یا نورې داسې مذهبي اجتماعونو وخت باندې دلته بیا دوره لوی مخلوق جمع شي چې هغه امامبارګاه کې خو پرېږده چې بهر روډو کې نه ځایږي هغه باره شنګاک روډه پورې همداسې د ملیشې سایډ ته ډېر لوی بیا هغه کې داسې مسالې جوړیږي. چلو که ساړه دی که غرمه دی خو هغه خو به مو که هغه چولې کې دی که هغه روډ باندې دی خو هغه غام خو به مو د سړه غرمه اولي سره خو به وکړو. خو دلته خو مطلب دی چې سیکورټي مسالې پیدا کېږي. بیا دینه مطلب دی چې پروردګار عالم هغه فدا حسین مظاهري پیش نماز ته خوشحالۍ عمر ورکړه. بیا دی مشران را وغوښتلو، مو انجمن یې وغوښتلو. بیا دی دا مناسب وګڼله چې دا دعا ګرځي. مطلب دی چې کله وم شپه راشي وم شپې نه ستا دویا چا کار لګوي تاسو چا کار لګوي ټوله دنیا کسي. بیا دی کوم حالات ولیدو دی واجې نه دی ویل چې مناسب دی وخت دی چې مو امامبارګاه توسیع وکړو ستره کړو. چې دې کې موجوده اوس لکه څنګه هغو خلکو هغه وخت باندې کوم کار کړی و هغه 100 کاله 80 کاله وچلېدو. مو داسې پروګرام وکړو چې 200 کالو دپاره مو یو داسې ځای جوړ کړو چې موږ سره بیا چاته تکلیف نه وي. هر څوک بیا مطلب دی چې دینه فایده حاصلوی شي، هغه راتلی شي دلته مجلس جومات مطعم هر څه اورېدی شي بغیر د څه مصیبت نه بغیر د څه زحمت نه هغه دلته خپل کار یې هغوی وچلیږي. دې دپاره مو دغې متمخانې باندې لاس پورته کړو، لګیا شو باندې کار مو شروع کړو. دې ړنګو شروع دی، نقشې راتلونکي دي جوړیږي به انشاءالله. دا به یو داسې شاندار داسې زبردست داسې مزیدار امامبارګاه مرکز جوړیږي چې هغه به دنیا کې یو د لیدلو ځای وي انشاءالله. د عبادتګاه دي، هر څوک به انشاءالله تعالی دینه به یو خوند واخلي، یو مزه به وکړي، یو مطلب د تکلیف به ختم شي، د عوام تکلیفات به انشاءالله تعالی ختم شي. صاحب خلک به خپل کردار څنګه ادا کوي د امامبارګاه جوړولو کې؟ نو خلک خو مطلب دی چې داسې دی چې مو الحمدلله مو خپل قوم باندې دا بروسه دی چې موږ قوم نه کله کوم یو امتحان راغلی دی چې هغوی خپل امتحان کې بیا پاس شوي دي، بیا هغه امتحان دوی سر ته رسولی دی. مو امید خپل قوم نه چې هغه به د دې امامبارګاه او د مسجد کار کې انشاءالله چې خپل څه څوره ذریعې په مطابق نه به هټ کې به دوی انشاءالله تعالی چې دوی قدم واخلي دا کار به انشاءالله مو ته سر ته ورسوي. مو خپل قوم باندې امید دی، چاهې هغه دلته دي چاهې هغه بهر ملکو کې دي چاهې هغه چېرته دي، هغوی نه مو دا امید دی چې مرکزي امامبارګاه کې به هغوی بر چړ کې حصه اخلي. دا شاید به مونه پتې کېږي نه انشاءالله. دا به داسې شاندار جوړیږي چې هغه به یو مثال وي. بیا زه مطالبه کوم خپل قوم نه څه کسه مطلب دی چې چېرته لاړ شي خو دا اخري مرکز دی مو جنازیات ځای دی
اندای دی مودی ارشی خی بعد اندو یک زوی دی زه دسی ساوخ لیار سره بهر ملکی چیته خو اخیری زوی تو اندو دی دا ټولو مرکز دی دا ارچو مرکز دی دی کی ارچو خپل د سادسی وچی څنګه دسی ځون ته صدقه جاریه ځون ته مخ کی وستی څنګه ته بیا کسه دنیا خو پوتې دی دنیا خو مطلب دی ډیر څه وک خپل ځون ته خلخانو ته خوار چو وکی ارچو کوي خو هغه خو تاسو مطلب دی چې کله د کپن کې څه جوړ شي بیا هغه تاسو نڅي دا تو سره بیا مطلب دی لیاري سفر د پاره څه کوم اخیری سفر دی څه کومي مطلب دی څه کې د شاک نشته څه ته بنڅي هغه ته به ته څې څه کله څې په کور دی څه ته ځون سره شی اوسې څه کله وړلې تو سوچ وي تو ته خداوند عالم داسې یوه موقع پاره هم کنن څه ته دې موقع نه فایده واخله هر څوک د په کور دی څه ډېر زیات محنت وکړي زیات کوشش دې وکړي هر سړی دا کوشش وکړي چې زه دې کې چونه ورسته پوتې نه شم نه صرف بهر خو خپل دی بهر انا مو ډېر امید دی خو دلته اندروني زیایم کسه کورمه دی سرمایه‌دار خالق دی ورکې هغوی نه مو ډېر امیدونه دي په کور دی څه هغه مطلب دی څه دي کې داسې حصه واخلي څه بیا هغه خپل ضمیر هغه کې څه مطمئن کړي چې یاره مو ته خدای څه راکړي وو د خدای لیارې کې د معصومین علیه السلام دار کې مو خرچه کې نو انشاءالله ټولو نه به بهتر عمل هغوی دپاره اندو وي مو امید دی دلته که نوکرفشا دي هغه ډاکټر شکل کې دی هغه پرنسپل شکل کې دی هغه هیډماسټر شکل کې دی هغه چی شکل کې دی هغه نوکرفشا دی هغه سره مطلب دی څه دی هغه په کور دی څه که د یوې میاشتې د کال کې که د هغه تمامې زندګۍ کې که د یوه میاشته خپله تنخواه خپل آمدن دا د امام حسین دار ته دا د پروردګار کور ته هغه وقف کړي یقینا څه هغه وګټله هغه دا دنیا په خیر به وي انشاءالله قیامت دپاره هڅې یو السلام علیکم